الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كبرت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت. علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم. صدق الله خالقنا العلي العظيم. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد صنع دی پروردگار اللہ جل جلالہ فرمائے قرآن پاک اذا الشمس كبرت. اللہ جل جلالہ کفار بسطیم بکعبه شریف کافران چول مکی شریف کافران دوبا ونبی علیہ الصلاة والسلام تبیو فرمائے اے د الله رسوله ته ډېر ښه سړی او ډېر نیک سړی ډېر بزرګ سړی خالده کله کله زموږ د خدایانو زموږ د بوتانو خلاف ته غږېږي دا بوتان ته سجدې مه کوئ د بوتانو خبرې مه منئ راسو الله ته ودرېږئ و الله ته سجده وکړئ دا ته درواغ وایه وموږ ته لا خپله ځان وموږ ته غږېږي یا ته موږ ته د شیطان خبرې کوي شیطان تعالی کومه خبره کوي هغه خبره ته موږ ته کوي. بیا ورته فرمایله چې یا ته ډېر ښه سړی یې یوار یوار لیونی سې د ځان په حال کې نه یې بس موږ ته شروع یې چې لمونځونه کوه روزې نیسئ زکاتونه کوئ حجونه کوئ نور نفلي عبادتونه کوئ دا ته یوار یوار لیونی سې نبي علیه السلام بیا څه ورته اللہ جل جلالہ فرمائے کہ اے انسانان اے نبی علیہ السلام دو مسلمانان داسې وایي اذا الشمس كورت ستتم د قیامت علامه ده ذاتي د حقیقت سره د قرآن مجید حق د قرآن مجید څخه کوم وینا کې دغه وینا په ټول صادق کیږي ټول به اشتع کیږي او خبره درواغ نه د قرآن مجید معنا چې کومه خبره په قرآن مجید کې الله راوستلې ده هغه خبره به الله جل جلاله په خپل وخت سره دی په خپل معزین خپل معین وخت باندې الله جل جلاله هو مشترک کار کې مجبوین. الله جل جلاله فرمایي اذا الشمس كورت واچ ستیم اوس الله جل جلاله فرمایي واچ ستیم اول شپې له اوسې پنځه کارونه کوي. اول شپې نه چې اسرافیل علیه السلام وایي پنځه کار وکړي. اول کار بداله ته کې اذا الشمس كورت مجبل المرض خمر تکفر للمرض خبر وا سمر غرنا دشت بیبانونا ذکی اسمانونا طول الله جل جلاله دی یو نر په برکت باندې الله جل جلاله دی سپین غار پر رسول ترام ذکر بیخ سر رسول الله جل جلاله فرمای اول کار بداوس اذا الشمس كورت دا مر تکفر واوی مر ختم سی نن مر برنا ختم سی یا بد مر مات سی وچو دی بیا الله فرمای
واذا النجوم انكدرت د شپې ټینګ کم ستوري تیر شاندان مناس کدرت دا بر د روشناي به ختم کم دا بر اتس کم دا به مات کم دا به ختم کم مفسرین فرمایي اذا الشمس كورت الله جل جلاله فرمایي وای دا مر بدر اکثر کم دا بر اتس کم په سمندرونو هغه درې سیو بچ دي او د ابو کې به دا مر اتس کم بیا فرمایي وای اذا النجوم انكدرت هغه ستور چې دا بر اتس کم دا بر او غرزم را بیوړم په هغه ځکه په کم ځکه دا او ببرتي دا او ببینه باسم بیا الله فرمایي واذا الجبال سيرت او غرنا بروان کم غرنا بريت کم ختم بكم وړي بكم نار بروان کم نام نشان به غرنا ختم کم بیا الله فرمایي واذا العشاء عطلت الله جل جلاله فرمایي وا چې کوم چې اول شپې ول شیخ بالما ختم یو بسطور ختم یو غرنا ختم کم بل بکم کارو کم بل بدا کارو کم فعرب کې او دا کار دي چې عربيان د اوشان ډیر مینه محبت لري دا اوشان ډیر سره بیا هغه اوش ډیر باندې ګرانې چې کوم اوش د لسو میاشتو برال دی چې کوم اوش لس میاشتې برال د برال دی اوسي هغه اوش په دې ډیر ګرانې هغه اوش ته خاص ورکونو کې په هغه اوش په خاص کسان درولي منټ په منټ په اوش په روانه اوش د اوش بچی نه ځایا د اوش دې په وخت باندې وخت راځي به وخت شدې را وبې دا اوش دې نه ځایا د اوش ډیر خاص ساتي الله فرمایي واذا العشاء عطلت ان سلام کار دریم کار به دا وکم سلام کار دا وکم دغه د لوس میاس اوس چې دا خپل حمل وګرځي به وخت خپل بچي وګرځي کم چې ته ډیر ناز دي ډیر ګران دي دغه اوس بچي وګرځم یا الله فرمایي واذا الوحوش حشرت ان کار به دا وکم چې څومره حیوانات پر بار باندې په ځنګلو کې دي پر دنیا د ذکر روح زمين د ذکر سر دي الله فرمایي واذا الوحوش حشرت دا ټول حیوانات برا جمع کوي وزد به راولم دا بن ذکر الله جل جلاله فرمایي وای دا بدل اول شپې سره وکړه چې اسرافیل علیه السلام ستم اول شپې وی چې الله جل جلاله فرمایي دا اول بن ذکر دا کارونه وکړه مر براو ورځم وس مفسرین فرمایي خاص کر بیزای شریف اور جلالین شریف رحمه الله امام جلالین صاحب رحمه الله اور تفسیر بیان او دا رقم نور مفسرین دا ټول فرمایي وای الله جل جلاله وبا چې ستم دا اول شپې اول شي الله جل جلاله بدان مر راولي مر براوه اخر را جوړي دا درې سی په اوبو بچ دا بستور ټول را ټول کې دا براوي دا په دې درې سو په اوبو باندې بننه باسي بیا به اذا الجبال سيرت بیا به دا غرونه چې دا روان کې دی او بوخت واذا العشار عطلت د بدن ذکر پر څه چې کوم حمل هغه حمل بو غرزل او شدخه واذا الوحوش حشرت طول حیوانات دا او به ایش دا او به را ایش در باندې وي دا درې شی او به ایشي ولدا المرء ترى تذكر اسمه ما ترى تذكر الله عز وجل فرمای بیا به دا او دار کوم نه کول تا و پانی دا او به ایش التبع الله جل فرمای دا بیر ویل لاسا دا حیوانات چې څومره درنګان دا به ټول را ټول کوم دا بران په وځي به ودرم ټول ودو مشکل فرمای واذا البحار سجرت فدو مشکل سره ستم دوه شپل کې ودا شپل یول کېږي الله جل فرمای واذا البحار سجرت دا سمندرونه چې کوم د درې حصو بچري دا به دا رقم ډیر تیز فل پتاو سره اور په بالکم مر براغم گرم مر براغم سپوږمۍ براغم دا سوري براغم دا په سمندر ګټم سمندر به و ایشوما بیا ولې شیدل بعد دا سمندر او بل کې پټرول دا رقم اور بواخي په جوش کې وراسي بیا به دا او بل د سمندر درې سیو دا برات د جهنم د ډبرو په اور باندې ګټم د جهنم دا درې سیو دا براغم ولا به ویشو بیا ولې شیدل بعد بیا اور په کې بالکم لګرځېدل بعد بیا به دا راړما هغه جهنم لا اوله ځخه اور په کبال نه په ډبر اور په کبال نه نمړ کې چې دا رقم اور دی چې دا د ډبر ډیر سخت اور دی الله جل فرمایي دا دغه درې یو ګمران بیا په دغه او کې به ګاډي کم بیا به دا جهنم تر تاسو سي جهنم دا رقم چې د انسان چې هر کله چې انسان غټ اور ته ناشي غټ اسکار اور ته پراته
بیا په سکرو لرګي کښېږي بیا لرګي یو 15 منټه پرې لګي بیا اور لرونکی راواخلي بیا پکې ولګوي پکې ویې بیا د اور تاسس نور سپیټ واخلي الله جل فرمایي زه به دا سمندرونه دا رقم تازه کم دی بل کم واذا البحار سجرت بیا به د سمندرونو اوبه د ټول د اور رقم دا به ټول به بل شي جوش به واخلي دا رقم هیڅ شي به خوړي شي به الله جل فرمایي بیا به الله فرمایي اول کار به دا وشي د شپېلې به په دومره شپېلې سره اول کار به دا وشي دوم کار بأي ذنب قتلت پخوا زمانه کې عرب اوس په مشک کې هم ډېر خلک دا رقم شته چې هغه پر لور پیدا شي پر لور باندې شرمېږي ډېر خلک په مشک کې داسې اوس شته ډېر خلک اوس هم په مشک شته چې لور پیدا شي باقاعده دا رقم زړه یې مطمئن شي چې ما ډېر روپۍ پیدا کړې دا به زه ولور باندې خرڅوم دا ولور به ځان ته خورم الله جل جلاله فرمایي بأي ذنب قتلت آل بوس دغه لده هغه انجلۍ عربیان چې کوم پخوا عربو د جاهلیت وخت چې نبی علیه السلام د روح زمین ته نور راغلی عرب دغه سپین دا کوم چې عربیان ول جاهلیت وخت ولې دغه به خپل ژوندۍ انجلۍ به پیدا شوه او کښنۍ به په کور پیدا شوه وبې کتې دا څوک دی هغه انجلۍ ده انجلۍ به ژوندۍ راواخلي یوړه به هلته به په خاوره کې به یې پټ کړه الله جل فرمایي وای دوم کار ول شپېلې بعد زه دا وکړم دا انجلۍ به راوغواړم دا انجلۍ به بأي ذنب قتلت انجلۍ ته په چیش باندې مړه کړې بأي ذنب قتلت انجلۍ ته په چیش باندې مړه کړې یا به مفسرین فرمایي وای دا انجلۍ به د الله و در ته راشي دربار ته راشي د الله په حضور کې به ولاړې اے الله جل جلاله تازه پیدا کړم د روح زمین هم ځکه ستاسو ته بوتلم زه له تعال کوم زه په چیش مړه کړ سوم زه په چیش باندې مړه کړ سوم یعنی زه دې په چیش باندې مړه کړم الله جل جلاله پلار غمور یا چې کم چا په ټکر د ژوندې په ځکه چې خلک هغه راوړي دا به د حساب کتاب کې کومه سزا چې الله جل فرمایي دا هغه سزا مقرر تورکم په دې کې امام کسائی رحمه الله نور لوی مفسرین فرمایي تفسیر بیان کې بیا خاصه فرمایي وای چې بأي ذنب قتلت په دې کې خاص مسله دا پرته ده د ډېرو خلکو دا رقم چې ښځې ډېرې کمزورې حمل نشي ساتلی بیا هغه ډاکټرو ته وایي ته دا حمل به غورځئ دا کښنۍ به له نسه غورځئ یعنې ستا بدن کې فلانه شي کې تاوان دی ستا وینه ډېره کمه ده یا ستا سپینه وینه ډېر کم دی یا ستا بدن کې فلانه شی ډېر کم دی که تا دغه کښنۍ د نس دا کښنۍ نه وغورځولې ستا ته به تاله بدن نه به تاوان تاله مرګ تاوان کېږي یا د انسان په کور کې خدای نه خواسته الله دې نه پېښي یو دا رقم عیب پېښ شي چې پېغله نجلۍ حمل واخلي یا دا رقم نجلۍ اوس د دغه حمل به انسان څه ټیم غورځوي بأي ذنب قتلت تفسیر بیان دواړه فرمایي وای دغه چې څلور میاشت وای ورته ګوري به الله جل جلاله فرمایي په مفسرین فرمایي وای الله جل جلاله څه نطفه وحمل ته یوسي هغه بچدانۍ ته هغه څه قطرې لاړ شي 40 شپې کې دا غوښه شي په 40 شپې کې دا هډونه شي بیا الله جل فرمایي په 40 شپې بعد بیا الله جل جلاله تصاوت اوس مفسرین فرمایي وای ورته ګوري به کدا حمل 40 شپې سوي دا به څه معلومي دا به د حیض معلومي چې حیض څه ټیم بند شوی دی که د حیض 40 شپې یعنې 40 میاشتې پرې کېدې که د حیض د دې کښنې په نس کې 4 میاشتې پرې کېدې دا کښنۍ به نه ځای کړي که دا نجلۍ پېغله وله هم که عیب ولی هم که ګناه ده هم دا کښنۍ به نه ځای کړي د ده په مثال دا رقم دی لکه روغ انسان چې مړ کړي یوه دوم بیا دا رقم چې هغه انسان دا وایي چې زه دې زما اولاد کوروالا مې ډېره کمزورې ده دا ټول په تفسیر بیان او معرفت القرآن کې راغلي هغه فرمایي وایي چې دا انسان دا وایي چې زما اولاد ډېر کمزورې دي زما کوروالا ډېره کمزورې ده زه چې کال پر کال زما کښنۍ پیدا کېږي زما کښنۍ خرابېږي زما کوروالا هم خرابېږي وایي هغه انسان بیا ودله جایز ده چې اوس هغه دا بالکل په تفسیر کې جواز ورکړي چې هغه انسان داسې ستنه ولګي چې هغه ستنه تر یو مده پورې تر یو وخت پورې هغه انسان ښځه وچه وساتي داسې ستنه نه مولانا عثماني صاحب رحمه الله فرمایي وایي چې دا رقم ستنه نه چې رفیع عثماني صاحب دا رقم ستنه نه چې هغه ستنه د عمر بر دپاره دا ښځه ختمه کړي
دا ستنه نه هغه ستنه ګناه لري دا مقطوع نسل دی نسل ختمېدل ده په دې الله جل جلاله دا نر او ښځه دواړه نشي د وخت لپاره د مدت لپاره هغه ستنه نه لګولی شي د وخت د مدت لپاره انسان هغه نور شیان ساتیم استعمالولی شي دا ټول جواز دی ایدا من قبلت په دغه مفسرون ټول ورکړي دي الله جل جلاله فرمایي دوم کار به دا وشي وإذا الموءودة سئلت بأي وإذا البحار سجرت ستم دا سمندرون بويشي وإذا النفوس زوجت أو بالبيادهم كار بيداوشي طول نفسنا زوجت دا بطولي يا دا بجولي راسي لغوي معناه يعني هر نفس بجولي رواني مگر علماء کرام ومفسرين فرمائي چې په دوه مشکلې بعد الله جل نبی علیه السلام فرمایي چې كل مسلم الله جل فرمایي چې احب ذلك من حديث دي وای چې کوم انسان چې کم چا سره محبت لري هغه انسان به ورس معاشر له هغه سره پټ کیږي یعنی د علماء کرام په جلال ټول روان دا به جلال جوړي قرآن کې جوړي ورته ځای دا د ګناګار خلکو به جلال جوړي رواني د کفارو به جلال جوړي رواني د نور خلکو د ګناګار د سخت خلکو به جلال جوړي رواني فبل آيات الذي الله جل فرمای وكنتم ازواجا ثلاثه ورسب محشر فدوم شپېلې کې بدوم کار بدای چې تاسو به درې ټولې برابر اول ټولې بداله کمی چې هغه مقدمین انبیاء کرام چې مخ انبیاء کرام دي هغه به جلال رقم رواني دوم اصحاب اليمين چې کوم خلق ته عمل نامې په شل اثر کسینی هغه د پروز رواني اصحاب الشمال دي دریم هغه چې هغه د عمل نامې په کل اثر کړی هغه دار کوم نو دته علی ویدان نفوس زوجت الله جل فرمای چې تاسو دار کوم بیا خپل خپلولي هر انسان په کار دانا تعالوا علماء سره محبت پیدا کړي رسول الله سره محبت پیدا کړي دا اولیاء کرام سره محبت پیدا کړي د تصوف میدان دی ولارسي تصوف دی وکي ذکر اسکار راغی خپل شیخ د دانو پیدا کړي کوم انسان چې پناه په شیخ سي هغه پناه په رسول دی کوم چې پناه په رسول سي هغه پناه بالله چې کوم پناه بالله سي هغه بقا بالله ټول دا کوم سترل دا یو زنجیر دی چې الله جل جلاله په دې کې خور کړی دی که انسان په ځان کې سوچوي چې زما مطلب چې الا ليعبدوا انسان عبادت ودار کوم په انسان باندې کړی چې خپل شیخ بدل اصلاح شیخ په دې په رواني واذا الصحف نشرت واذا النفوس زوجت الله جل فرمایي بجوړي انف بجوړي جوړي رواني واذا الموءودة سئلت غزوندي چې پټې کړي دا ونجونې چې پټې شي لا سئلت هغه سوال وکړي بأي ذنب قتلت 25 باندې 25 باندې مړ کړی یا ته مش 25 باندې 25 باندې مړ کړل واذا الصحف نشرت او بنذب کا بداوسی واذا الصحف نشرت ده هر انسان عملنامه ده بټول اخلاص سي هر انسان عملنامه اخلاصي هر انسان با عملنامه ده یو بل انسان داسې ویني چا ولې پلان سره روان دي دغه علامات دغه عملنامه کې داري کړی دي چې د پلانې په ناګړه دا خو په هغه دنیا کې په داسې روح په داسې انداز کې روان ولې چې هغه د نیکانو خلک وو مګر په حقیقت کې په ګناه کې مشتمل ولې الله جل جلاله په جهنم ظاهر کړی واذا الصحف نشرت مفسرین فرمایي صحف نشرت مراد عملنامه واخلاصي مگر دا په حقیقت کې به د هغه جهان کې انسان عمل به او دنیا کې وبل انسان ته ظاهري چې زه ګناهګار یم زه به جهنم ته ځم هغه انسان عمل ورشکاري وبل انسان ته چې الحمدلله جنت یم زه به جنت روان هر انسان معلوم الله دې فرمایي واذا الصحف نشرت د ټول خلق عملنامه د ټول انسانانو عملنامه د انس د جن عملنامه دا بخلاصي واذا السماء كشطت او ټول اسمانونه چې د کوشط دا بخلاصي کش دا واذا السماء كشطت دا کش کاف شطر کاف شین طا کش دا کش ولکیږي وهغه ته چې مثال د اوزې سرلی پوست د مړی پوست د غوا سرمنه دا چې ستیم لغوا د خواړې د غوا د جسم د ظاهر ولاړې د اوزې د خواړې د اوزې جسم د سرمنه زمو باسي د پوست بیا جلا غوښ ښکار کیږي الله جل جلاله فرمایي اذا السماء كشطت زبل اسمان د پوست وباسم یعنی له اسمان خو د اسمان د خدای زیب جنت لري کوم پستور باندې شایسته دي پسپورمې شایسته دي پنمر شایسته دي دا رقم په نور حیوانانو په انس بجل په ملائکو په نور انبیاء کرام چې کوم پکې په دوه شایسته دا ټول زمري کوم د اسمان په د کوس دا رقم باسم دا بل به نور رقم دا رقم نور بجنو باسم
دا به د قیامت علامه دا به د قیامت هغه دومه د شپېلې بعد به دا کار کېږي. الله تعالی فرمایي واذا السماء كشطت وجب الاسمان ظاهر کو خلاص کوم دا دغه به دا ښکار وبباسم هغه مزین شان چې به کوم شي ما مزین کړی واذا الجحيم سعرت واسبب الله جل جلاله فرمایي چې زب هغه اوبو ته حکم وکم اوس نو راځي په اوبو ګرځي په جهنم باندې ګرځي جهنم کې به اور ولړکل کېږي وبي شوري دا اوبو دا سخت اوبه دا سخت اورنه دا به سره ملاو شي دا به دا رقم وبي شوري دا اور د جهنم اور دا به تازه شي واذا الجحيم سعرت دا به تیز شي تازه به شي سخت به شي دا اور واذا الجنه ازرفت او زبو فرشتي حکم وشي فرشتو ته چې لاړ شي جنت اول هم شایسته دي مزین دي شایسته دي نور هم شایسته دي نور هم شایسته دي خلق وسر روان دي واخفل اعطاء هذا عاطيه اسماء لخوا وصول کوم کیږي انسان ته واذا الجنه ازلفت او جنت چې هغه بشر تکرشي علمت نفس ما احضرت وبفي زمين وسكاره بس ور انسان ته ور معلومه بس و هر نفس ته ما احضرت چې کم د کړیو په دې جهان کې چې کم د په دې حاضر جهان کې کم د وزن تر کړیول منځ کړو منځ په هغه جهان کې تساره شي علماء کرام فرمایي مفسرین وایي چې و انسان د بنمنځ په خپل شکل کې راځي روزه په خپل شکل کې راځي زکات په خپل شکل کې راځي حج په خپل شکل کې راځي صدقه او خیرات په خپل شکل کې راځي ش اخلاق او حسن اخلاق ش اعمال ش زندگی دا هر شی به جلا و انسان د خپل شکل کې راځي روزه ورته زستا روزه تا دونه شایسته کړم تا ډېر څه خوندور لما د خوند واصلې زبن ستا شفیع ګرځم نن ستا شفاعت کوم د الله په حضور کې قرآن مجید به جلا رواني تلاوت به جلا رواني حسن اخلاق به جلا رواني دا ټول شان به جلا رواني دا الله جل فرمایي فلا اقسم بالخنس الجلال الكنس واسال الله جل فرمایي بپنځو شانو قسمونه خوري الله تعالی فرمایي وازما د کسای په غستوري سره بالخنس چې هغه په لون کې په شات لون کې باندې جوار په سم لون کې باندې الکنس د تواب ستلون کې باندې یعنی دا رقم په مخ باندې ستوري بیا دا رقم په مخ د دې ستوري بیا په سیده دي بیا د تواب سیده د ستوري دا فلکیات علم فلکیات حیات صغرا او استا کبرا او فهم فلکیات په فلکیات دا دوغ نه راخسه دا حیات صغرا مولانا موسی خان البازي روحاني رحمه الله دغه خسره چې دا پنځه ستوري انسان نه ویني سار لاخر روان سره مشرق له خدای کوم روان سره دا پټ رواني پنځه ستوري دي دا پټ روان دا کوم لاټ تر مغرب پوري دا مغرب کې بیرته بیا دا سم رواني ولا خدا دا رقم سره روان ما د کسان په او پنځه ستوري څنګه سره روان بیا د ما کسان په او پنځه ستوري څنګه پټ روان انسان نه ویني بیا د ما کسان په او پنځه ستوري باندې څنګه په شرفه فلا اقسم زما د کسان په او ستوري څنګه مقصد روان مخدر روان زما د کسان په اوتو چې غس روان زما د کسان په اوتو چې ورته شاته روان الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بالخنس الجلال الكنس والليل إذا عسعس زمانك سين فشبسر إذا عسعس شداسة خرسي شفا راسي خرسي كغروي ككلوي كبازاري كدش بيباني وردو طول باندار كيلو صادر خلص دا الله جل جلاله يو د ذات يو غير غټ کار انسان سکه انسان تصور نشي کولای
چې بل شی هم دا کار وکړي چې شپه به خوره کړي د شپه به خوره کړي چې دا دونه لوی لوی غرونه پر دا غرونه ټوله شپه راولي پر شهر پر بازارو پر علاقو پر کلي الله فرمایي زما دې قسم پر دغه شپه باندې چې هغه خوره شي دا رقم بیا الله فرمایي وما والليل إذا عسعس زما دې قسم په شپه چې هغه خوره شي والصبح إذا تنفس زما دې قسم په سهار سره والصبح إذا تنفس چې هغه ځان ښکاره کړي او بېرته ځان ټول کړي انه لقول رسول کریم بشک دا قول چې دا کم اعمال دا کم خبرې چې پیغمبر اسلام ته ضروري لقول رسول کریم دا قول دی دا هغه رسول کریم هغه عزتمن قدرمن معزز سړی د سړی دا قول چې دی وتا تر دې درسي د دې قوت د خاوند قوت عند دې د خاوند قوت هغه دا چا په نيت باندې عرش مکین چې هغه د عرش د مالک د ذات د الله جل جلاله عرش دغه رسول څخه مراد اکثر مفسرین اکثر مفتی ذوالفضل خان صاحب رحمه الله دا رقم خاص کر مفتی ذوالفضل خان صاحب رحمه الله هغه وايي چې دغه څخه مراد پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی هغه دغه رقم عزتمن هغه دغه رقم قوت طاقت ولا سوي هغه الله ته ورنځو شو معراج کې لاړ نه الله ته ورنځو ته عرش ورنځو عند ذي عرش مكين شاغد على عرش مكين ده نزيري فرد نزيري ده سخاونه عزت منصر مخدم على صفتنا ذكر كي مگر اكثر مفسرين خاص كذا عربي مفسرين او كلمه عربي مفسرين اغواي چې رسول زخ مراد جبريل امين نه جبريل امين المراد جبريل امين چې دی هغه د الله جل جلاله په دغه کار باندې وخت کړی دی په دغه کار لګول دي چې دی کم قول الله متکي دی هغه قول فورا تر رسي یا تر رسول یا تر نبی یا تر هغه چا چې کوم چا الله جل جلاله ویلي انه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع دي امان الدار ثم امين او دي ويشتم كده امان الدار جبريل امين امري شعار قول بدي فامانات سر رسول الله رسول اغه نبي ته چې کوم الله متوي نبي عليه الصلاه والسلام امان الدار وي چې کوم کار به نبی عليه الصلاه والسلام په امانت په ذمہ کې کړی دوستره الله جل جلاله فرمایلو چې تبزه وخلق قبلها اله شي نبی عليه السلام شپږ بدن وکړو د الله کار کول امانتدار امین نبی عليه الصلاه والسلام لقبهم امین وي ډیرو عربیانو کوم د مکه شریف عربیانو ودته امین ورته یې امینه امین ورته څنګه نبی عليه السلام چې ډیر حقيقي ظاهر سره ډیر وشتیا او ډیر د دې په نيزان ډیر وشتیا سره یو چې کوم خبره به کوله خبره به وشتیا دې ته ګرځیدل یو خبره د الله نه مثلا نو په دې وجه باندې جبرائیل امین نه خبره کومه چې امانتدارو او وشتین کوله په پارکار کې بده ځان رسول او ځان برابر تابعدار کوله وما صاحبكم من مجنون وذ النبي عليه السلام وست النبي عليه السلام ده خبر جواب کوي دې په نبی عليه السلام ته چې تلونه چې لیوان حال سي په لیوانی کې ته چې لیوانی حال پر تاراس یا رسول الله بیا ته مشته دا خبرې کوي چې دا خپل بوتان پرېږدي راځي دا مشته عبادت کوي منځونو کې روزي ونیسي دا الله جل فرمای وما صاحبكم ندي استاف دا ملګری بمجنون دا لیوانی نبی علیہ السلام نه لیوانی دا چې کوم خبر زور ته کوم هم خبر دی وتی یو خبر هم له ځان ورته کوي هغه خبر چې کوم د خبر زور ته کوم هغه خبر دی وتی ترسي وس الله فرمای ولقد رآه بالافق المبين بشكل نبي عليه الصلاه والسلام په تحقیق سره نبی عليه الصلاه والسلام جبريل امين نظر دي د اسمان په کنارو کې واضحه یو ورځ نبی عليه السلام جبريل امين ته ویلې تمام په خپل حقيقي شکل چې ځان اشکار کا په حقيقي شکل چې کوم شکل الله وتعالى درکړي جبريل امين د اسمان په کنارو کې ځان اشکار کی واضح اشکارا ونبي عليه الصلاه والسلام ته يعني وما هو على الغيب بظنين او ندي الغيب بظنين ندي الغيب خبري بظنين باقي بخل كمان كده نجبريل امين چې کوم ښکار ته ورسي کوم روح تعالی ته وکي تعالی ته یو نبی ته او رسول ته یا خاص کر موږ تاسو نبی عليه السلام ته هغه کې بخل نکي او النبي عليه الصلاه والسلام دا رقم نه دی بل غیب خبري کوي او دا رقم نه دی چې وحي الله ته وکي دی پاک بخل کوي پټي کوي لکه هغه مخت کاهنان هغه مخت چې کوم د عیسی علیه السلام په دور کې
یا د مزارعه په دور کې چې کوم چې هغه انبیاء کرام دنیا ولاړل بیا پاتې چې کوم عالمان د وخت پادریان چې پاتې شو هغه به دا خبرې پټولې دا د حق خبرې به پټولې هغه د زکات هغه د لمانځه هغه د روزي هغه د زکات هغه د حج هغه کم چې کم د جهاد کم د تبلیغ کم د دین کم خبرې چې د حق خبرې ولې هغه به دې پټولې کاهنت به کولې اوس الله فرمایي وما هو بقول الشيطان الرجيم او نبي عليه الصلاه والسلام چې کوم خبرې وتی ته کوي د مانځه باره کې د روزي باره کې د زکات د حج باره کې دا کوم نور نفلي عبادتونه صدقې د دوه باره کې کوم خبرې وتی ته کوي دا د شیطان الرجیم د شیطان مرتد خبرې نه درته کوي دا زما خبرې ته کوي الله فرمایي الله جل جلاله د نبي عليه الصلاه والسلام صفحه په خپل کوي په خپل کتاب کې په خپل کوي چې د شیطان الرجیم د خبرې د وتی خبرې نه کوي د زما خبرې وتی ته کوي تاسو ومنه اوس الله فرمایي فأين تذهبون اے انسانان تاسو پر کوم روان یاست پر کوم خام مخدا چې نبی عليه الصلاه والسلام پرېښې پر بل خوا روان یاست زم پرېښم پر بل خوا روان یاست چیرې به ولاړئ بشک انه على رجعه لقادر الله جل جلاله پر واپس کېدو باندې قادر تاسو واپس راوړئ چې واپس راوځلاس بیا به حساب کتاب وکړئ چې انسان ورزراله چې کوم انسان په حساب کې پاتې شول هغه انسان سزا په هغه جهنم کې چې هغه والا په خپل شي نه په خپل کاروي بیا هغه درې شي او به هم متوي شول ما یم راوته په کته شي ستوري او تر په کته شي بیا هغه درې شي امراړ په جانه کې توکلې دا رقم سخت جهنم کې بیا ولا شي انسان کې ان هو الا ذکر للعالمین ان وتشي الا ذكر النشاط للعالمين تمام علمته النبي عليه الصلاه والسلام فرمای وطول على الاسلام والمسلمانان وايش وجنت ونباتات وشجرات كتات مثل واغوت تنصيحت كوا لمن شاء سوق وما منكم نذيذخ ان يستقيم هغه پر هدایت پر لار باندې راسي بیا وما تشاءون داخل نسي غشتل دو خلق نه خوشه الا مگر ان يشاء الله تستم زوما رب ان يشاء الله رب العالمين تستم رب تمام على الاسلام الضبان على الرب تاغستم وماري هذا انسان وبيع الله جل جلاله هدايه لارته نبي عليه الصلاه والسلام الله فرمایي ان الا ذكر للعالمين تنصحتك وتمام علمته يورز يو عربيو غرالي والنبي عليه الصلاه والسلام فرمایي تير على رسول ما وشي ما زرعه دا وشته ما زرعه دا روزي دا وشته زدا او په راباسم بیا ماته انیو ټکی پر کېږي یا خپل باغونه خپل دت ګوم الله جل جلاله پر نه نه على رسول ترى سولار سره دی وس او ګوم نه راکاشي او ما نزدیم نو بیا روایت راځي کله چې روایتونه راغلي اول روایت دا دی چې نبی عليه الصلاه والسلام سچ ورلې اوس د نبی عليه الصلاه والسلام تر مخ سجده وکړه اوس ونبي عليه الصلاه والسلام سجده وکړه دوم روایت دا دی چې نبی عليه الصلاه والسلام سچ ورلې اوس د نبی عليه السلام او پښو کې خالي غاړه دار کم پرې باسره دریم روایت دا دی چې نبی عليه الصلاه والسلام دا اوس تر غاړه تر وشتان دار کم د سرمنې دار کم وینولې ورته ویل اے اوشه ولید د انسان سرکار نه کې تعالی جل جلاله متاع لكم ولا متاع لكم کې تم شاملې یعنی تعالی جل جلاله د فائدې لپاره پیدا کړي چې موږ لپاره کارونه ژوند نه کیږي او شو ته ویل چې اے د رسوله دا انسان چې دی دا واحد انسان دا رقم انسان دی چې ستیم ستا اذان وسی دا عبادت دی یو دوم دا انسان چې دی و ما ته پر دک نسبانه خورک نه فرما ظلم کوي دا کوم ډیر حیوانات دا د فارم نبی علیه السلام هدایت شول نبی علیه السلام هدایت نبی اعظم نصیحت توکي و دغه انسان کې نصیحت توکي و حیوان کې نصیحت توکي فانه الى ذکر العالمین کې بل یو دا قول یو ناس یو شپانو يهوديو هغه میج په وله هغه څه میج په وله بیا لوراله پر هغه رمه باندې حمله وکړه یو میج له ځان سره واخی ورای له ځان سره واخی په خلو کې چې وای سره هغه يهودي بسمنه کړ هغه لیوي وله هغه لیوي خلاص هغه مزه خلاص کړي چې خلاص کړي لیوي سره ځخل چې يهودي ما تاسو ما له خلاص هغه خپل ما رزق ما له خپل تا وښنه هغه لیوي ګوره ځکه دا ګوره لیوه ګوره حیوان دی بیا لیوه دی بیا دې دا رقم ځي بیا دې بس په دا خبر دي چې لازم رس زما له خپل وښه نو هغه لیوه ورته وای ته ګوره ته انسان الله جل جلاله چې څه پر پیدا کړي مگر ته اوس په چش کې حبس ځان کړي
يهودي ورته نو بیا چاته لارسم ول په مدینه منوره کې الله جل جلاله پیغمبر اسلام راوستل دي هغه باندې ایمان راوړي ته چې الله جل جلاله په کم کار دغه حبس ون کړي ما چې کم کار زمانه دار کوم الله جل جلاله قوت راکړي یو جراله چې نبی علی السلام مبارک ولې خنور نور مبارک شاسه ژوند زندگی پورې پر هغه د اسلام پر راړي ورته ویل چې اې د الله رسوله ستاسو رسالت گواهی و ما خزما پر ما باندې چې له حمله وکړه هغه له ستاسو رسالت گواهی ادا کړ رقم دین واقعي يخني واقعي الله جل جلاله نبي عليه السلام بطور نصيحت کردولې و تمام انس و جن نباتات شجرات ډیر درخت په نبی عليه السلام سلامونه اچول ډیر دبر په نبی عليه السلام اچول درب باندې ولسه وس انسان ته د خبر نصيحت ته چې انسان كل مسؤول وكل عن رعيته هر مسؤول هر مسر د خپل کور مسر هغه خپل کور کې نصيحت کوي او اولاد د دې خبره چې راځم مونږ وکړه اذان روزه ونساء لس کال عمر دی نبی علیه السلام فرمایي چې د کوم کشنی عمر لس کال شي هغه باندې خامخا مونږ باندې ودروي کله لس کال سره بیا هو د منت ور باندې وکي د سختي ور باندې راولي خامخا پرمانځ ور باندې راولي دولس کلو پر وخت انسان سوچ وي زما په کور کې د څو کلو ولا کوي مونږ نه کوي سپینجری کسانی صرف دار کمی چې یو دوه منځونه کوي نور منځونه دي خزا ځوانان تکین هغه سپینجری پلار مسوي یعنی کوي مسوي انسان ویني هغه مسؤل دی دغه ځای مګر د انسان ساعت په منځ کې ځان ورته کوي مافشل د نو وختو په منځ کې ځان ورته کوي هغه انسان لکه حیوان وزن نه وزن بیا دا انسان پریشان زما په کور کې به برکت ده زما په اولاد کې به برکت ده زما په اینو عیال زما په ژوند کې به برکت ده هغه به برکت دی هغه منځ دی چې هغه منځ له وجه سل کور اوره إن هو إلا ذكر للعالمين وديك دا نصيحت دی وسط په دې زمانه کې غلامان نشته انسان په خپل کور په خپل دفتر کې نوکرانو سره دي مزدورانو سره دي یو انسان چې کدا دي مزدورانو سره دي یو انسان خپل غټه کارخانه دي مسکینانو سره دي دغه انسان په دغه مسکینانو باندې کوم خیال ساتي لکه اولاد درس روزي خیال به ساتي چې خوراک پکې ظلم نه پکې د تنخواه د زیات کار نه بزین اخلي کوسوي ته هم په دې کې راځي الله تعالی نصیحت کړی څومره رسو کې هغه مطابق څومره مزدوري ورکې هغه مطابق به کار نه اخلي که زیات نه واخلي الله به په فکر کې راوړي ها د مانځه وخت راغلی بیا به دغه انسان د کسانو بچټي ورکې چې وسلات منځ زموږ ولا یاران دکانداران ولا الله تعالی ټول دې ته کې په 3 بجې خپل مزدور خپل شاګردان ولې خیران کپڑے فول غړ کپڑے انسان وشه چې نه لته مانځه کې سواخم هغه په غړ کپڑو کې منځ کې هغه باندې وي محترم دوستان هر انسان ته الله جل جلاله د دې خبرې واقع کړ نبی عليه السلام فرمایي چې هر مسؤل د خپل رعیت د خپل رعیت د هر مسؤل د کور مسر پر کور واقع دی د محله والا د رقم د علاقې مسر پر علاقې واقع دی د مسجد والا په مسجد د رقم د ضلع د صوبې د ملک د هاي وسه په خپل حساب کې الله جل وعلا يستغفر كل خبر وعملكم إذا نسيبك فهو على من الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه المقاصد العرب العربان اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وأنزل المقعد المقرب عندك يوم القيامة رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا جزا الله عنا سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم ما وآله صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين آمين يا رب العالمين برحمتك يا رب. صفنا سامحك.